که پرېږده هغه شی چې تا په شک کې اچوي الا ما لا یریبک هغه څه ته پرېږدي چې تا په شک کې نه اچوي. دا په شک کې سړی څه اچوي؟ دوه خبرې کوو. اول خبر دا کوو چې شک باندې آیا مسله ثابتېږي که نه. دویم نمبر دا چې دا شک په څه کې راځي چې موږ به پرېږدو. اولنۍ خبره خو دا ده چې د شک په باره کې خو قرآن مجید کې راغلی دی چې ان الظن لا یغني من الحق شیئا. ظن د حق په مقابله کې هیڅ شی نشي ثابتولی. په دې وجه باندې دا یو فقهي مسله ده چې کله چې یو سړی په مونځ کې خطا شي، یاره ما 3 رکعاته وکړل که ما 4 رکعاته وکړل، کنفیوز دی، شک کې دا پروت دی. نو مسله دا ده چې په کوم باندې د ده یقیني په هغه دی عمل وکړي. د ده چې په څه باندې یقیني په هغې دی عمل وکړي. عمل یعنې که دا و چې زما 3 رکعاته شوي دي نو په هغې دی یقین وکړي، که دا و چې زما 4 شوي دي په هغې دی یقین وکړي. بالفرض که د ګمان علی السویه دی، یو شانتې دی، 50% دې ته دی چې زما 3 رکعاته شوي دي، 50% دې ته دی چې زما 4 رکعاته شوي دي. نو بیا مسله د بنا بر عقل به وکړي چې کم دي په هغې به عمل وکړي، په اخر کې به سجده صحیح وکړي. ولې؟ ځکه په دې چارو کې 3 یقیني دي. دا یې معنا ده. په دې وجه باندې الاشباح والنظائر او دارنګې نورو کتابونو چې کوم قواعد فقهیه لیکلي زموږ سره دلته کې دی د لاس ته پروت دی ګس طرف ته القواعد الفقهیه په نوم باندې چې په هغې کې دا قاعده ذکر شوې ده. او هغه قاعده دا ده چې الیقین لا یزول بالشک. یقین په شک باندې نه زایل کیږي، یقین په شک باندې ختمیږي نه. یقین دی، شک هغې ته څه نشي ویلی. الیقین لا یعتریه شک، یقین ته شک نشي راتللی. دا قواعد د هغې نه جوړ شوي دي. او د حدیث موضوع موږ ویله التورع عن الشکوک والشبهات، د شکوک شبهاتو نه ځان ساتل. یو خبره خو دا ده چې کله یقین حاصل شي نو شک په دې کې څه نشي کولی. یقیني طور باندې ستا ته وایي چې ما اودس کړی دی، یقین دی حاصل دی یقین. نو که بیا د هغې نه پس شیطان محنت کوي او شکوک اچوي نو هغه په ځای باندې پرېږدوه. په دې وجه باندې احادیثو کې راغلي دي چې 2 قسمه شیطانان دي. 2 قسمه. دا ډېر ضروري خبره ده چې یاد شي. موږ به ډېرې مسلې په دې باندې حل شي. یو دا دی چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي د مون ځان له یو شیطان دی او د اودس ځان له یو شیطان دی. د مون شیطان کم یو دی؟ د مون د شیطان نوم د خنزوب، د به خلکو مونځ ګډوډوي. او د اودس د شیطان نوم دی ولهان. دا اودس په خلکو باندې خطا کوي، را خطا کوي، کنفیوز کوي. د دې دواړو شیطانانو په باره کې نبی علیه السلام هم دا وایي چې بس کله دې ته خطا کولی ورته وایي شیطان خپل کار کوو، زما هم دا عمل دی. ته مونځ کوې ته یې ما 3 رکعاته کړي دي، ښه دي، یقین حاصل دی. او شیطان یې 4 دي. شیطان ته یې زه خپل کار کوه، امضی په دې مونځ کې ځه، او شیطان له لیفټ ډوبه ورکوه. د دې سره دغه شانې په اودس کې شیطان ته کنفیوز کولی نو ورته وایي شیطان خپل کار کوه او ته خپل عمل جاري ساته، مونځ کوه او اودس کوه. دا یې معنا ده. اوس راځو چې نبی علیہ السلام فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دا شکوک په څه کې راځي؟ نو که دا د عباداتو سره تعلق دی او که د دې تعلق د معاملاتو سره دی، که د دې تعلق د نکاح سره دی، د دې تعلق د رضاعت سره دی، د دې تعلق چې د څه سره هم دی، نو د هغې په باره کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات دي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک. په عباداتو کې څه شک راځي؟ عباداتو کې هم دقه شک دی موږ بیان کو. په مونځ کې شیطان ته خطا کوي، پرېږدوه. اودس کې تا خطا کوي، پرېږدوه. یا کله کله دا شیطان په انسان دا محنت شروع کړي، ته په مونځ باندې به ولاړې، تا به ښه ټیک ټاک اودس کړی، ستا به مټې لمدي، مټې د لمدي دي یا د مټې راښکلي. دا زما لاس دی، دا ښه په دې برابر دی، ښې لاس دې ښکاله کړو، ګس لاس دې ښکاره کړو برابر، او مټې رانغښتې دي یا په دې اوبه پرتې دي، او ته په مونځ باندې ودرېدلې. او په دې دوران کې شیطان راغی او تا ته وایي چې اره تا خو اودس نه دی کړی، شک دله راغی. نو چې کله دا قسمه خبر راغله نو ته شیطان ته وایې خپل کار کوه. ما ته نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې دع ما یریبک. زما یقین حاصل دی که نه، مټې مې لمدې دي، بس دا زما یقین دی که نه. دا معنا ده. یا دغه شانې په روژه کې دی، سړی کله راپاسو دا مرۍ هسې یخه کېږي، غرمه ده، یاره دا ما د چېرته اوبه څکلي دي که ولې زما دا مرۍ داسې یخه کېږي؟ یا دا چې اودس دې وکړو، تا ښه احتیاط وکړو چې تا په دې اودس کې اوبه تېرې کړې نه دي او تا ته شک راځي چې یاره څنګه چل دی چې ما به دا اوبه مې څکلې دي که نه، چېرته زما چېرته اوبه نه دي تېرې شوي، نو پرېږده، هېڅ خبره نه ده. دغه شان په حج کې، په روژه کې، په زکات کې ډېر زیات شکوک دي. د شکوک په باره کې دغه خبره یاده کړه چې دع ما یریبک، پرېږده بس، الله ته یې وسپاره، الله یې قبلې کړي. دا عبادت موږ د الله دپاره کوو، دا د شیطان دپاره نه کوو. شیطان دې پرې نه خوشحالېږي که نه، شیطان دې پرې خفه شي، بلکې دین خو وایي د شیطان موږ خفه کړو په دې باندې. نو دا معنا ده چې دع ما یریبک. د دې سره په معاملاتو کې زموږ معاملات دي که نه، بیع شرا د اخیستل خرڅول. یاره چې ما خو تاله پیسې درکړي دي که نه مې دي درکړي؟ دا 1 کیلو مې واخیستل که 2 کیلو مې واخیستل؟
دا معاملات، دا د نکاح سره تعلق ساتونکي خبرې، د طلاق سره متعلق خبرې، د رضاعت سره تعلق لرونکي خبرې. رضاعت کې دا مسلې خاص کر راځي، یره چې دې ښځې دې ماشوم له ما پی ورکړي وو په وخت کې خو زما پی نه و، زموږ د دا مسلې خبره ډېر تپوسي، یره چې نیا و تقریبا د هغې عمر 15 یا کاله و، یو ماشوم له پی ورکول او د هغې په سینه کې پی نه و په هغه وخت کې، یقیني طور باندې ظاهر خبر د 15 یا کالو زنانه په سینه کې پی د کم ځای نه وي، خو دې پې خوله ښودلې وه، ماشوم جړل او دې نیا له پی ورکول چې دا بچی به دا به زه دې بچی که نه وي، ظاهره خبر ده چې دی بچی نه دی. یوازې په سینه ښودو باندې څوک د چا په سینه د خولې ښودو په وجه باندې د چا بچی نه جوړېږي هغه، لهذا دا بچی دی بچی نه دی. په نه دي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یو خو دا چې لا رضاع بعد الحولین، د 2 کال نه پس رضاعت نشته. دویم نمبر دا چې الا ما فتق الامعاء، چې رضاعت به هغه ثابت چې دا کله کلمې وشلې دا پی په دې کلمو کې ښکته لاړ شي نو البته دا بچی، دا ولې په شک باندې ته وایې چې خامخا به داسې وشي؟ په شک باندې البته یو احتیاط دی، یو شک دی، بلې کې فرق دی، یو شک دی بل احتیاط دی. نو احتیاط ځان له یو شی دی، احتیاط د دین ځان له مستقل یو باب دی چې په عباداتو کې موږ احتیاط کوو. احتیاط یعنی به طور مثال سړی بار بار کنفیوز کېږي چې زما یاره زما به اودس وکړه زما به اودس نه و، دا خاص کر په دې مونځ کې کله کله یاره اودس مې وي که نه به وي، نو احتیاط دا دی چې ورشه اودس وکړه ځکه میبي چې ستا اودس نه وي. البته شک بیل شی دی چې یاره شته وکړو نشته خو ستا مخ لوند ته وي نشته دا شک دی، شک مه کوه او احتیاط وکړه. نو احتیاط د دین باب دی مستقل طور باندې. دا حدیث په دې باب کې یو د نس حیثیت لري چې شک په دین کې اړو څه حیثیت نه لري. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دغه شانې یاره زما دا کپړې دي، یاره ما متیازې کولې ما ته به دارې شوي که نه به شوي، نو ولې تاسې په شک باندې خپل ځان په زور باندې خرابوئ چې متیازې به شوي که نه به شوي؟ یاره ما اودس داسې په پراپر طریقه باندې به وچ کړی و که نه به وچ کړی، ای زما نه به چېرته څه څاڅکې په دې کپړو باندې لګېدلي که نه به یې لګېدلي، دا زه په لار روان وم هلته ګاډي دارې وکړې دا به ما ته لګېدلي که نه به یې لګېدلي. دا قسمه خبرې چې دي د دې څه اهمیت دومره نشته دی، د دومره اهمیت نشته دی. بل زموږ په دین کې الحمدلله ډېر سهولتونه دي، ډېر زیات سهولتونه دي، هغه سهولتونو ته کتل غواړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه راله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کمیس ډېر اوږد دی، زما د کمیس دا لمنې اوږدې اوږدې دي، کله کله زه په یو مکان قذر کې ابو داود حدیث دی کتاب الطهارت کې په ګندزې کې کله کله زما امشي فی المکان القذر، زه په ګندزې کې کله کله زما د لمنې په هغه ځمکه باندې ولګي، په هغې باندې ګډې بیزي وخانتلې متیازې کړي. نبي علیه صلات وسلام ورته وایي ولې داسې نه ده چې کله په یو ځمکه په څښا ځمکه لاړه شي د هغې نه پس بیا ته په پاکه ځمکه باندې ځې نو دا کمیس ته په پاکه ځمکه باندې ولګوئ او وایي هغه ځمکه هغه ستا کمیس یې پاک کړو که نه. ګوره دومره ښکلې اسانې خبرې دي.